او د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دور کې بیا دومره ترقي وشوه د اسلام چې بیا څوک مستحق زکات هغه وجه دا وه چې هغه په خپل کور خالی کړی و خپل کور یې کنګال کړی و او هغه چې کله د د خلافت حواله کېدو دنه مخکې چې کوم خلیفه و هغه ترتیب بداو چې په یو ډبي کې به نوم ولیکلی شو واغچولی شو لکه د ماچس په ډبي کې او په هغه ډبي باندې به د ټولو نه بیت واخیستو چې بای په دې ډبي کې چې د چا نوم راووتو هغه به زمون خلیفه وي بس دا به الیکشن و نو هغه کس سره چې څومره وزیرانو یا څومره د هغه مشیرانو هر چا به خلکو ته وی بای که په دې ډبي کې زمون نوم نی نو زمون نوم پکې واچوي لکه چې ما ته خلافت ملو او چونکې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هم الله والا سړی ولر کې دې دغه نه مخکې ډېر یو آزادانه ژوند دی خو بیا چې کله دې بر سر اقتدار راو نو د بیا ژوند تاسو زه د واقعیت یو څو عرض کوم نو دا کس ته وویل چې بای ګوره چې کوم دغه منشیانو او دغه کسانو د بادشاهۍ وکړه چې ګوره که په دې ډبي کې زمان وي نو بارای مهرباني زمان هم د دې نه وباسئ بهرحال چې په هغه ډبي باندې بیت وشو او کولو شو نو هغې کې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم راوړو نو دې یې چې کله راپاسو حلف دپاره او دته دا منصب حواله کو نو دې راپاسېدی نه شو ټولې خپې یې خوځېدې ودرېدی نه شو نو ملګرو په زور باندې پاسو او ریوستو هغه حلف واغستو هغه منصب یې دغه او کور ته راغو خپله بیبي ته یې وې هم د ډېر مالدار خاندان وه ورته وې که ما سره ته ژوند تېرې نو ستا چې څومره سونه ده د هغې له پلار یو هار کړی و د ډایمنډو د سونې او پته ډېر قیمتي هار نو ورته یې ویل د ټول نه اول خو به دا خپل هار به په بیت المال کې اچي او که ما سره ژوند نه کې نو بیا ستا خوښه ده که ته اجازه زما نه اخلې نو بس زما طرفه ته فارغ نو د ټول نه اول د خپل کور نه شروع کړه د کور کې چې څومره قیمتي سامان و هغې بیت المال کې واچو او بیا د ده یو دور داسې راوه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې پخپله به پخپله یو ځل کور ته راننوتو نو لوري وه خوله پټه کړې وه نو خادمین یې تپوس وکړو چې دا ولې نو ورته امیر المؤمنین کور کې د خوراک څه نه نو کچه پیاز سره روټۍ خوړلې د خولې نه بدبو کېږي ځکه خوله پټه کړې دا د په زمانه کې په 1 کروڑ مربع میل باندې د مسلمانانو جنډه ولاړه د اختر ورځ وی نو بیبي ورته ویل چې بھائی ته داسې کار وکړه چې ستا چې کوم خزانچي دی نو هغه ته ووایه چې تاله د یو میاشتې تنخواه ایډوانس درکړي نو په هغې باندې به د ماشومانو تقریبا 11 زامن یو د اختر جامې او دا خدمت مې وکړو نو دې ورغه ورته ووایي چې بھائی ماله یو میاشت ایډوانس تنخواه راکړه نو هغه هم د جوړ کړلی شوی خزانچي هغه ورته وایي که ماله د یو میاشتې لیکل راکېده چې ته به یو میاشت ژوندې نو بیا خو زه ته تنخواه درکوم او که نه دا لیکل نشي راکولی نو زه تا ته تنخواه نشم ایډوانس درکوم کور ته راغو ښځې ته وایي چې بس بچو ته ووایه چې د اختر جامې دې ځل د نشته بس ګزاره دی ستاسو په محله کې په پوره پاکستان کې د غریب نه غریب سړی د اختر جامې لپاره قرض هم اخلي او نور هم ډېر شل هلې ځلې کولی شي یو جوړه جامې نو د امیر المؤمنین خپل بچو ته د اختر جامې خو بیا چې کله د اختر مونځ شو او مونځ به چا ورکو مونځ به بادشاهي وقت ورکو امام به څوک و خلیفه به هغه به امام هم هغه صرف فیصلې نه کوي او چې کله د اختر جمع شو او چونکې دی خو بادشاه دله به خلک راتله په عجیب عجیب لباسونو کې د هغه وخت چې کوم شاهان دغه امیران خلک نو د ده سترګو کې خوف کې راغی خو زامن یم چونکې د باز په جاله کې د چا بچي د باز بچي وي نو مشر زوی چې کوم نو خپل وروڼیانو ته وایي چې خفه کېږئ مه زمونږ د پلار سر اوچت دی زمون پلار چرته مونږ له حرام نه ده کړی زمون پلار چرته مونږ له غلط رزق نه دی راوړی یعنې یو دستخط سره نن سبا څه نه کېږي
او زما محترم دا یو واقعه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه داسې پرسونو واقعات دي چې د په داسې عدل و چې زناورو به شرمخانو به چیلو او ګړو به په یو ګاډ باندې به وبس کړي په یو ګاډ باندې مجال شته که یو چیلې به دا یو غیبي نظام د الله پاک ورته یو نظام ورته برابر کړ د چا چیلې د پردي پټي نه ګیا نه شوه پړې داسې یو عدل و یو دا دور او بیا یو دا دور راغو چې خپل اوښي ورته وویل مسلمه بن عبدالملک چې امیر المؤمنین وفات چې کله دغه چا زهر ورکړی و چې تا خو د خپلو بچو سره ډېر ظلم کړی چې ته بادشاه یې وګوره تا دې دپاره نه بنګله نه پراپرټي نه پلاټ نه ګاډی نه هغه وخت اسونه اوښان تا خو دې هېڅ هم نه دی کړي نو که ستا خوښ زه به د خپل طرفه تا ستا دې بچو ته 1 لاک درهم ورکړم نو ده ورته وې چې داسې کار دی زما ته خپلې پیسې چې تا په کومو حرامو باندې را جمع کړي هغه خلکو ته خپل حقونه واپس کا زما بچو ته ستا د پیسو هېڅ ضرورت نشته زما مخکې ته 2 لارې وې بچو ته مې دا ویل چې بچو یو دا لاره وه چې ستاسو دپاره زه د پوښتنو دپاره جمع کوم د پوښتنو دپاره خو د هغې په بدله کې به ستاسو د افدار جهنم ته ځي یو دا لار وه نو ما بچو ته ویل چې ستاسو پلار د جهنم اور نشي برداشت کولی دا بله لار اختیار کړي د الله وعده ده وهو یتولى الصالحین چې الله نیکانو خلکو ملګری دی الله نیکان خلک نه ضایع کوي نو ما تاسو ته دا لار ښودلې ده او بیا به خپل اوښي ته وویل زما دا بچي که نافرمانه شو نو دې هلاک شي د دې د هلاکت ما ته پروا نشته او که دې فرمانبرداره پاتې شو نو د دې د الله وعده به دې سره ضرور پوره کېږي بیا ځمکې اسمان هغه ورځ ولیده چې مسلمه بن عبدالملک او د ده په شان نور چې څومره سرداران او مالداران خلک وو د جومات په پوړو باندې به ناست وو خلکو ته به ویل دا جومات زموږ پلار جوړ کړی دی خو د الله په نوم باندې موږ له خیرات راکړي او د ده بچو به در هغې وخته پورې سحر ناشته نه کوله چې څو پورې به یو زوی سلسل اسان او سلسل اوښان د الله په نوم باندې خیرات کړي وو اتې د اتو علاقو ګورنران جوړ شو زما محترم بیا چې کله وفات کېدو نو د خپل یو ایلچیو هغه ته یې ویل داسې ښه نوم یې رجا ابن حیوه هغه ته یې ویل چې ګوره زما نه مخکې چې کوم خلک وفات شوي دي هغه خلیفګان د هغې ما په خپله دفن کړي او هغې چې ما کله دفن کړي دي مخې د قبلې نه وړېدلې او مخونه یې تک تور شوي دي نو ته لږ بیا زما م وګوره چې ما سره الله پاک څه کوي هسې نه چې زما مخ د قبلې نه و نو دې الان کې هغه چې کوم د ده نه مخکې خلک وو نو هغه ډېر نیکان خلک وو په د شپې به په تهجدو کې لس سپارې تلاوت خو صرف ظلم و پکې د بل مال به خوړو د بل حق به قبضه کو ظالمانه قابضانه په ظلم باندې به د بل نه دغه نیوه علاقې به نیوې نو هغې به چې کله مړه شو په یو باندې خو د ښخېدو نه مخکې په دنیا کې بلکل هغه لاش داسې خوځېدل شروع شو نو هغه زوی به د رامنډه کړي چې جوړه پلار مې ژوندی دی نو عمر بن عبدالعزیز ورته ویل چې ژوندی نه دی په وخت یې دفن کوي عذاب پې جلدي کړی دی هسې نه چې په دنیا کې پې نور څه عذاب راشي زر یې دغه کوي نو دې رجا ابن حیوه ته دم وصیت کړی چې زما حالت ته وګوره چې ما سره څه کېږي نو بیا چې کله دې وفات شو او وفات هم د داسې شوی و چې ما تاسو سره زه په دله چا زهر ورکړي او د ده په دې 11 زامنو کې یو زوی داسې و چې هغه مستجاب الدعوات هغه به چې کومه دعا کوله تړک پړک کې به قبلې نو هغې راوغوښته ورته به چې زه درته یو دعا ښیم ما دپاره یو دعا وکړه خو انکار به پکې نه کړي وی وایه بابا څه دعا درته وکړه خو وي دا را سره وعده وکړه چې څه غواړې به را وایي څه دعا ده نو اول خو راته ووایه بهرحال چې ډېر اصرار یې وکړو وی لاسونه اوچت کړه چې لاسونه یې اوچت کړه وي دا دعا زما دپاره وغواړه چې الله رب العزت ما خپل ځان ته راوغواړي او په څومره عمر کې 100 کاله عمر نو چې کله دې وفات کېدو 140 کاله عمر څومره 140 کاله عمر کې د په 3 بریاعظمونو باندې حکومت کړی دی او بیا چې کله وفات شو او کفن دفن یې وشو دغه یې وشو غسل یې ورکړو
نو دا رجاء ابن حیوه وی چې کله دې مونږ قبر کې کېښودو نو دا مخې داسې چمکېدو لکه د 16مې سپوږمۍ چې قبر ته راغلی او بیا اسمان نه یو پرزا کاغذ راغو د په دې سینه باندې راپرېوت او په هغې کې لیکلي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم هذا براءة من النار لعمر ابن عبدالعزیز دا پرچه ده د ده دپاره دا سرټیفیکیټ دی چې دی الله رب العزت د جهنم نه بري کړی دی. اوس زما محترمو چې یو کس الله د جهنم نه بري کړي نو دی به چېرته ځي؟